جیل کې تېرې کړې ولې دا ستا د پلار حکومت دی ته به ولې حکومت رانیسي قانون دا دی چې په 90 ورځو کې به دوی الیکشن کوي نو دوی د حکومت دوی د چیف جسټس د پاکستان د عدالت حکم نه مني د هغې په احمد کې چې دی نن موږ تاسو دلته یو ځای شوي یو زما وروڼو پاکستان کې چې کله نه پی ډي ایم راغلی دی دوی دا خلکو ته دا دغه پیش کو چې موږ په 6 میاشتو کې مهنګۍ ختموو دی چې کومه تباهي د پاکستان د معیشتو د پاکستان د هسپتالونو د پاکستان د قانون وکړه دا چېرته په تاریخ کې نه ده شوې په تاریخ کې په لومړي ځل باندې داسې کار دی شروع کړی دی په 6 میاشتو کې دوی موږ مهنګۍ ختموو او هغه مهنګۍ څه کوي چې 100% نه یې سوا مهنګۍ کړه خلک یې د لوږې مړ کړو زما وروڼو امن نشته سکون نشته اطمینان نشته که چې پولیسو ته ګورې بې امنه دي که چېرې مثال په توګه استادانو ته ګورې بې امنه دي که کومو ادارو ته ګورې چې کوم ځای کې عوام دی نو هغه بې امنه دی نو د ملک د ترقۍ دپاره د ټول نه مخکې امن پکار دی او د هغې امن د قایمولو دپاره د ټول نه زموږ او تاسو له د قانون بالادستي پکار ده چونکې موږ د پاکستان تحریک انصاف ورکران یو د پاکستان د عدالتونو سره څنګ په څنګ ولاړ یو خبرې به مختصر کما ستاسو یو ځل بیا شکریه ادا کوم د ټولو ډیره مننه چې راغلی او د حجاجي مذاکره مو کامیابه کړه او د پاکستان عمران خان پاکستان تحریک انصاف ته دا پیغام تاسو د ماضي د ګوټ نه ورسوئ چې په دې غرونو کې هم د عمران خان ملګري په سوولو دي والسلام امپورټډ حکومت د هغه آئین او د قانون خلاف چې کوم هغوی کوم بیانونه ورکوي هغوی یو ټرین شروع کړلی یو انتهایی غیر آئینی غیر جمهوری او غیر اخلاقی کوم هغه هغوی د هغې خلاف یو منفي پروپیګنډه شروع کړله د هغې ډېر زیات مذمت کوو موږ ټول په شریکه دا بالکل لاین خلاف ده دا د قانون خلاف ده دا د جمهوري روایتو خلاف ده جسټس چیف جسټس څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن سبا قانون نشته چیف جسټس د ساري اجدي داره چې چیف جسټس په قانون کې په آئین کې صفا لیکلي دي چې په 90 ورځو کې دننه چې صفي ماته شي په 90 ورځو کې دننه به دغه انتخابات کوي او چیف جسټس ورته ووایي چې انتخابات وکړي نه د چیف جسټس مني نه د عدالت مني نه آئین مني نه قانون مني دا د ځنګل قانون دی دا موږ هم نه منو اخر کې څو مطالبات څو قراردادونه پیش کړل شو کوم چې مشترکه طور باندې پاس کړی شو چې پکې د اعلی عدلیې د توهین نه د بس کولو او په مقرره وخت باندې د انتخاباتو د کولو مطالبه وکړل شوله. د خان جنان او تاسو ګورئ وطن نیوز.